بسم الله الرحمن الرحیم. زه کفایت الله یوسفزی ستاسو په خدمت کې حاضر یم د خیبر پښتونخوا فود سیفټي اینڈ حلال فود اتھارټي ضلع 400 د دفتر د هغې مخې ته زه موجود یم. ګورم دفتر ته دننه ورځم. مونږ اورېدلي چې دوی ډېر په غټه سطح باندې د مشروباتو جعلي فیکټري نیولې ده او په هغې فیکټرۍ کې چې دی نو ډېر غټ مال دوی نیولی. دلته کې موږ سره موجود دی اسسټنټ ډایرکټر د حلال فود اتھارټي محمد ابراهیم صاحب او فود سیفټي افسر چې دی عادل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابراهیم صاحب نن خو تاسو ډېره غټه کاروي کړې ده. موږ وینو چې داسې سپورټیج نورم د دې نه مخکې موږ جوړ کړي دي، هغه به دې سره شاملو. خو تاسو راته هم لږ ووایئ چې یاره تاسو کوم ځای کاروي کړې ده، څومره غټه کاروي هم کړې ده، څومره غټ مال هم روچت کړی دی. دا خو ښکاري چې یاره د پیپسي، د کوک، میرنډا، ډیو وغیره یو ډېر داسې یو فیکټري تاسو غالبا جعلي نیولې ده چې د دې د اوریجنل او د جعلي د سره پته نه لګي. ما خو پکې تقریبا پہچان نه کړی شو. पहिला خو د تاسو ډېره شکریا ده کوم چې تاسو مونږ ته راغلئ او د حکومتي ټیم مې راکړو. دا مونږ ته ما ته وایي اطلاع میلاو شوې وه، دا تقریبا 9:30 بجې ټایم و سبا نو ما ته چې اطلاع میلاو شو نو ما خپل ټیم عادل صاحب شو، سلیمان صاحب شو، ما ټیم برابر کړو. نو مونږ لاړو امن خان کلیو ته وایي نو دلته دا مخکې فارم و د میخو نو په ای کې دا کار روان کړی و. نو چې مونږ کله ریټ واچولو نو په ریټ کې چې مونږ کله 3 کسان نیولي دي او 3 کسان مونږ پولیس ته حواله کړي دي، په هغه باندې FIR دی. او دا چې تاسو وګورئ نو دا فیک مرینډا ده، پیپسي ده، ډیو ده، کوک دی، هر قسم یعنی کې سپر آیټم د مینوفیکچر نه دی کړی، خو لیبل یې مونږ برآمد کړی دي. او دې نه ما تقریبا 1000 to 15,000 خالي بوتلې راوچتې کړې دي. اوس دا بوټلز دي او دنه ما مکمل سیټ اپ چې کوم ګیس سلنډر دي هغه ټول ارڅ ته نه ضبط کړی دي. او د خلاف به موږ نورم FIR کو چې کومي مالک ته او انویسټیګیشن لګیا دي. حکومت شالته کار کسانو یغو هغه موږ ټول گرفتار کړی دي. امان کلی تاسو عظیم خان پل سره په تخبیر روډ باندې یاد جی بالکل. حجی محمد ابراهیم صاحب دا راته وایي چې دوی هو تقریبا دا د لکونو روپو سټاک کاری چې دوی جوړ کړی دی. تقریبا د څونه لاګت به تاسو په اندازه باندې؟ تقریبا دا 20 लाख 25 लाख نه بره مال او ارصدي کنه. او ان شاء الله دا تاسو ګارانټي درکوم چې within 10-15 days به تاسو په مخامخ باندې دا ارص زو ګرځوم ډیران ته. ٹھیک ده. او دوی ښکاري خدا سه لکه اندازه خو د دیسی او د اصلي پکې نه لګي د اوریجنل، خو ښکاري داسې چې دوی سره څه خاص مشینري نه وي لکه عام څنګه سوډا واټر وغیره چې سړی په لاسو ډکوي څه داسې لوبه کړې ده. دا د اصل نه دې سره نو د ګیس مینجمنټ شو دا نشته، مشینري نشته سره دې سره وایي سم نو الته موږ چې د کوم شربت جوړول آی په عام سټیل لوخه کې جوړ کړه عام ته کو مې دې سره څه د مشینري د تطویل نشه د سره مشینري وا هر څه لوکل لګیاو بس ډر دوزي لګي کړو او دا کار روان کړی دی. څه تاسو وایي چې په تفتیش کې به دوی نه څه اندازه ولګي چې دا کم خلکو سره ملو دا په څنګه ریټ باندې دوی د اوریجنل په ریټ باندې استل کنه؟ ګوره دا خو به تفتیش پولیس ته مونږ حواله کړي دي، هغه خپل تفتیش کوي، خپل انټروګیشن باندې نه کوي. نو هغه نه بعد مخکې د تاسو ته ویل چې څه وشو یا څه نه وشو. ابراهیم صاحب د دې قسمه کاروایانو د دې قسمه عمل چې دا کم دوی کړی دی، تاسو زمونږ د 400 عام ولس یا د خیبر پښتونخوا عام ولس ته څه پیغام ورکوي چې حلال فود په دې مت کې چا سره هیڅ قسم رعایت وغیره نه کوي؟ څه پیغام ورکوي؟ داسې شی زه 400 ته راغلم تقریبا ما 2 میاشتې وشوې که نه. نو انشاءالله تاسو به وینئ. او زه خپل 400 ولس ته دا وایم چې تاسو مونږ سره مرسته وکړئ. انشاءالله د یو به مانه نه پاتې کېږي چې څوک هم د ملاوټ کار کوي. و زه تا په وساست سره او کسانو ته هم وایم چې څوک د ملاوټ کار کوي یا غلط کار کوي یا فیک بیوریز استعمالوي یا فیک سرکایس کوي نو انشاءالله زه ته چې ګوره 400 کې اوس مانه نشي کولی، 400 نه بار به انشاءالله زموږ ټیمونه دې هلته نشي کولی. خو کم از کم موږ به 400 کې تا نه پرېږدو. او ستا خلاف به موږ سخته کاروایي هم کوو، FIR به هم دم دی کوو او هر څه به درنه ضبط کوم. ابراهیم صاحب د خبرداري پیج ټیم تاسو سره شان بشانه ولاړ دی او یو شان تاسو سره لګیا دي تاسو کاروایان په خپل پیج باندې چې اسې اندازتن خلکو خو کاروایان او کته په پیج باندې خو بیا هم تاسو وایي چې په دې روان هفته کې تاسو سره کاروایان وشوي.
تقریبا زمونږ پرون وا کاروایی مې کړې ده په مټ هیل کې تاسو ماشه یک چلولې ده په هغه باغ کې موږ سلای جوس نیولې دی فیک په دا نه مخکې موږ په تنګي کې کړه وه فیک آیسکریم مې نیولو هغه خبردار پیج موږ ته ډېره زبردسته چله موږ تاسو شکریا ادا کوو چې ما تاته ویلو که نه چې د سوشل میډیا یو خپل یو پہچان دی چې موږ تاسو نه تعاون وغوښتو هغه وغوښتو چې موږ ستاسو زموږ میسیج په سوشل میډیا باندې چې څومره چلوئ دومره د چارڅدې ولس موږ سره مرسته هم کوي ستاسو په میسیجونو باندې یا تاسو په دې په کمنټ تاسو پیجونو باندې موږ اوږ دې ته هم رسېدلی شو تاسو به زه وایم چې ستاسو په پیج باندې ما ته یو کس پرون هم کال کړی چې سرجي دا ملک شو ملک ملاوټ شو دا پا باندې موږ وخت وای شب قدر کې ډیر زیات دي په تنګي کې دي نو ان شاء الله ان قریب موږ به د خلاف هم کریک ډاون لګیا کړی دی او د خلاف موږ ډیر زیات کریک ډاون هم کو په چارته د مین سیټي کې په شب قدر کې او په تنګي کې دومره او تنګي کې به ان شاء الله نورم رانوانه هفته کې موږ کو ابراهیم صاحب د خبرداري پیج کوم ویورز چې دي هغوی نوم د غوښتنه تاسو کول غوښتل چې یاره موږ ته هغوی د دا قسمه زینو نشاندهیو کې چې یاره موږ په هغې باندې هم کاروو ګوره د هر سړي خپله ذمهواري ده چې هر سړی د چارسادوا ولس دا خپله یغو وګڼي چې دا غلط شي جوړېږي زما په ګاونډ کې یا زما په علاقې کې دې ما ته ووایي نو دې دا خپله بچیانو سره هم ښه کوي او کوم هلته ماشومان دي هغو سره هم دې دا یو ښه ولس او ښه د خپل ذمهوار شخصي دې ثبوت موږ ته راکوي ډیره مننه ابراهیم صاحب د خبرداري پیج ویورز ته دا یو پیغام دی یو اپیل دی چې یاره هغوی د په کامنټس کې د داسې ځایونو نشاندهیو کې په کوم کې چې حلال فوډ اتارټي کاروایی کولی شي او د هغه ځای ولس د هغه ځای ماشومان د مضر صحت او ناقص میټیریل نه جوړ شوي خوراک څښاک کوم څیزونه چې د هغوی نه د هغوی صحت بچ کړي شي او دا معاشره چې دا صحتمند معاشره مونږ ستاسو ډیره مننه کوو خبرداري پیج ستاسو نه اجازه غواړي الله په امان